یو ډېره اهم مسله ده د قصاب په باره کې. نو علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل مفهوم مبارک دا سره چې تاسو قصاب ته اجرت ورکړئ خو په اجرت کې سرمن او غوښه مه ورکوئ. بعضې خلک ما ته ګیلیم وکړي تیر کال هم راته خلکو ټلیفونونه کړي چې استاد جي قصاب راغی زمونږ پیسې هم رانه واخیستې غوښه یې هم رانه ویوړه. وایي د ملا غوښه د قصابانو ته معلومه وي اخیسته غوښه یې رانه ویوړه. نو یاد وساتئ قصاب ته اول نه وایه چې زما د غوښې او د څرمنې سره به ستا کار نه وي چې ستا نه غوښه ویسي ستا زړه خفه وي. نو چې زړه دې خفه وي په قربانۍ کې دې شک راځي. نو کوشش دا وکئ چې قصاب سره اول نه خبره کوئ ورته وایئ چې وروره خفه کېږه ما پیسې دله درکوم زما د غوښې سره د هېڅ کار نشته. که دغسې قصاب درته وایي چې بس سیده زما د غوښې سره کار نشته او زه په تا باندې قرباني نه خرابوم نو بیا صحیح ده. او که کم قصاب چرې ستا نه غوښه وړي په هغه باندې اړو قصابي مه کوه ځکه چې په قربانۍ کې اصل مقصد هغه تقوا ده او دلته ستا تقوا ختمیږي. نو دې نه پکار دا دی چې په داسې قصاب قرباني کول پکار دی چې هغه که دا دی چې ته په خپل طبیعت ورکې قصاب ته غوښه چېرې به دا زما طرف نه واخله نو صحیح ده.